2013 کې زه عمرې ته تللی وم او ما په جنت البقیع شریف کې تلاوت کو. یو کونړی راغی او سور رومال یې په سر کړی و. اوس عربي کې ما ته وایي چې یا شیخ یا شیخ هذه بدعه، دا تلاوت نه کې دا خو بدعت دی. زه خو پوه شوم چې دا لیس بعربي دی کونړي و، اوس تکلم بالعربي کوي. نو ما ورته ویل چې لیست ببدعه بل هي ثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة النبوي صلى الله عليه وسلم. ما توي کہ فما دليلك؟ من دليل كتاب الله. قال الله عز وجل في سورة مزمل فاقرؤوا ما تيسر منه. فاقرؤوا صيغة أمر وهي مطلقة شاملة لتلاوة القرآن في الصلاة وفي البيت وفي المقبرة. ما توي ثم اقرأ في بيت الخلاء أيض من الله. هناك نص آخر قال الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله. وقراءة القرآن في بيت الخلاء سوء العدب مع كتاب الله. الته بل نص موجود دی بیت الخلاء کې ځکه نه لولم چې ته هغې ته بیا شامل دی. الته خدای وایي چې زما د شاعرو بې حرمتي ځان ته مه حلالوئ. الته د قرآن بې حرمتي د بل نص موجود دی. عوام هم ډېر راجمع شوي، مولانا صاحب سړی دی ګیر کړی دی پښتانو وي ټیټ. بس ده چې وکتل چې دا خو اوس خرابېږم او سړی مولا باندې وړېدلی یم، نو بس ټیلي ودکې شروع کړي بدعتیانو پیرپرستو فلانیانو. نو ما ورته خاندل مې دې ځای کې تاسو چې څه وایي ویلی شي زور لرئ، او که په دلایلو خبرې کې ته کې خیر دی بل مولا صاحب دی کوي خبرې به وکړو. خبرې کوو که نه دا څه خبره ده. عربي کې کې اردو کې کې پښتو کې کې یې پښتون بیا پښتو کې به دې ردې شروع کړي. نو دې خوارانو سره بل ځینې ښه ثابت نه دی او ثابت نه دی او چا کړی. ثابت به ورته دومره ثابت کړم چې ستړی به دې کم کړي.